دا وګوره ډېر سخت په تکلیف کې دی. اوس یا په ایمان دا وجود داسې ګرم دی که نه چې اوس یا هم تبه دی. دا ډاکومنټ دا کاغذونه تاسو یو ډاکټر والا لیدی شئ. لکه هر څنګه یې پلار پلاري بچي دپاره د دومره هلې ځلې کړي دي، نو انسان چې تنګ شي نو بس خامخا نور تاسو خپله پوه نو اوس برداشت نه ده دا خبره ووتله، ځکه دا ویډیو نن زه تاسو سره د مجبورۍ شیر کوم د دې ګلالي واجد خان دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجي انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب دی. همیشه دپاره زه کوشش کوم چې زه تاسو ته حقیقت مخې ته راوړم. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، یو خبره رښتیا وي سل دروغ وي، نو اعتبار ډېر زیات کم شوی. نن سبا څوک په چا باندې اعتبار نه کوي. د نن د ویډیو مقصد زما دا د دغه ماشوم واجد نومیږي، 13 سال نه دا ماشوم په تکلیف کې دی چې د ده تکلیف تاسو ته د والد سے بیان کی نو تاسو به هم دا زړه وخوږېږي. امید به ساتم چې تاسو دې ماشوم سره یعنی چې یو انسانیت بچ کېدل د پوره انسانیت بچ کېدلو برابر خبره ده چې تاسو دې ماشوم سره کوم تعاون وکړئ، انشاءالله الله پاک به دې ته یو نوې زندګي ورکړي. دې ماشوم ته چې څه تکلیف دی د والد صاحب تاسو ته خپله د تکلیف بیان کړي. السلام علیکم محترم. د ورورجان دا رالی زموږ خواله د سره د یو څو خبرې کوم او تاسو ته دا خبرې وړاندې کوم. ده زموږ دا پوښتنه وکړه او ده ته هم دا دغه وکړو چې لکه زموږ دا ماشوم بیمار دی، تقریبا به تاسو ته وموي چې دا تقریبا د 14 کال نه بیمار دی. دا ټسټونه دا علاج یې تاسو ته مخامخ دی ما نیولی دی. د دې ماشوم دا مسله ده چې دا وینه سوځي، د دې تلسیمیا بیماري ده، وینه سوځي او هره میاشت پس 20 ورځې پس 25 ورځې پس دله موږ وینه ورکوو. تقریبا 40 پورې ما دله په خپله بلډ ذاتي ورکلی دی او داسې د یو او د بل نه ورکوو. خو د دې وینې بار بار د وینې ورکولو سره د ده دا تور هم غټ شوی دی او دا تریخ هم سره غټ شوی دی او دله اوس موږ دا علاج کوو. دا د هغې ستاسو مخامخ د ابیتسویل نه مو علاج شروع کړی دی. دا ټسټونه دا د هغې دي. تقریبا په دې علاج باندې د میاشتې 50,000 روپو پورې خرچه راځي. موږ ترې 4-5 کاله لکه دله دا علاج د دې ډاکټر نه وکړو، خو د دې علاج سره ماشاءالله لکه دا لږ ښه شوی مو او برابر شوی، خو ډېر خو بیا دا 2-2.5 کاله ولې چې 50,000 روپۍ د میاشتې به سړی د کوم طرفه دغه کېږي که نه پیدا کړي. خو نو د دغې بېوسه د غریبۍ د وجې نه دا علاج زما نه پاتې شوی دی او د دې بار بار وینې ورکولو سره اوس دا تور هم غټ شوی دی. نو اوس د اپریشن هم ورته لیکلی دی. دا مخامخ دا دغه دی که نه تاسو ته مخامخ دی. نو دې باندې تقریبا 2-2.5 لکه روپو پر په دې باندې هم خرچه راځي. نو زه خو موږ پخپله د الله رحم د دونه څه کوو چې بس موږ د کوره خرچه او دغه پې روان دی. خو د دې ماشوم په خاطر لکه موږ تاسو ته دا دغه وکړو چې لکه دا د ده دا علاج وشي او دې ماشوم له الله دې نه مخکې څو ماشومانو ته د دې نه مخکې زما 4 ماشومانو ته دا مسله وه او وفات شوي دي. یو 8 میاشتې ژوندی و او دا 3 ماشومان دا زر وفات شوي. نو هغه هم دا مسله وه که نه دا ماشومان زموږ دغه شوي او دا ماشاءالله اوس د 14 کال دی ستاسو مخامخ دی. خو بس د ده خبرې خو تاسو واورېدلې. دی وایي چې د هرې میاشتې د ماشوم علاج به ما کولو 50,000 روپۍ د ده میاشتې خرچه دی. زه چې کوم روزګار کوم دلته کې په دې مال منډي کې پندو کې یعنی کوم کاروبار یې دی نو هغه دومره کاروبار ریډۍ باندې چاولې خرڅوي نو هغې باندې د خپل کور هغه پیملې ماشومان یعنی چاته سوال نه کوي. یعنی د هغه ماشوم خرچه بیا برداشت کوله. خو بدقسمتي دا دی چې بېروزګاري شوه نن سبا کاروبار یې دومره نشته. موجوده د ماشوم یو ټیسټ کول دي اپریشن نه مخکې چې هغه 80,000 روپۍ دی او بقایا چې کوم اپریشن باندې خرچه راځي یعنی ټوټل د 2,49,000 2,50,000 پورې د ده خرچه پې راځي او مخکې و دا د میاشتې چې کوم دا ته علاج کولو هغې نه به دی بېغمه شي. امید به ساتم تاسو ټولو نه چې دا ویډیو چا وکته د حیثیت انسانیت تاسو دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ چې هر سړی خپل وس مطابق چې د سره تعاون وکړي نو انشاءالله د اپریشن چې کومه خرچه دی دا به کمپلیټ شي او د ماشوم علاج به پوه شي. دی به تاسو سره په خپله کنټیکټ نمبر شیر کړي. تاسو بیا دې سره رابطه کولی شئ خپل وس مطابق څومره مو وس وي الله رضا دپاره دې ماشوم دپاره تاسو سره مدد وکړئ. کنټیکټ نمبر 0332 98 94
044 دا نمبر د دې باندې هر ټایم رابطه کولی شي. والسلام.